قرآن کریم دام ویلی دی انما النسیو زیادتن فی الکفر دا يرول دا زیادت دی په کفر کې ځکه چې بیا به د حج د احکاماتو سره سکے بیا به د روجې سره سکے نو دا میاشت یادول او د دیو دا نظام د دې مطابق چلیدل په مسلمانانو باندې فرض دی خو د مسلمانانو علماو څه خلکو ته یاد نو د نورو نه فرضیت ساقط دی په پاکستان کې خود دې میاشتو د پاره خپل کمیټي دا یو نظام روان دی هر میاشت کې هغه کمیټي د رویت نظام داغي قائم دی خو په دنیا کې الحمدلله غا نظام قائم دی او انفرادي لحاظ سره ډیر خلک د سدي چې هغه ته د اسلامي میاشتو نمونه هم نه دی یاد او دام ورته پته نشته چې د دې میاشتو متعلق کم احکامات دي نو دا په مسلمانانو باندې لازم دي ولل هدیه او نه قربانو به عزت پتا سو جائز دا د دې احترام وکوي ولل قلائد او نه د قلائد هغه ته ویل شي چې حرم ته روانه ده او په غاړه باندې هار یا پټا چیلې ده او دا د دې پہچان ده چې دا د حرمینو قربانی ده ولا من البيت الحرام او نه د هغه چا به عزت جایز ده چې څوک اراده لرونکي وي او قصد کوونکي وي د بیت الله د بیت الحرام ته څوک زی اراده لري نو د هغې به حرمتیم په تاسو حرامه ده د هغې د احترام خیال بساتئ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې لټئ هغې مهرباني د رب د دوی ورضوانا او رضامندي د الله رب العالمین لټئ واذا حللتم فاصطادوا او چې کله تاسو حلال شئ د احرام نه احرام پرانیزئ او حج وکړه عمره وکړه او احرام پرانیستو نو د دې نه پس بیا تاسو له شکار جایز ده خو حدود حرم کې همیشه د پاره شکار جایز نه ده د حرم په حدودو کې شکار همیشه د پاره حرام ده الته څوک مرغۍ نشوشته خود حدود حرم نه بهر راوته او حلال شوه عمره دې کړه ده حج دې کړه ده بیا څه شکار دې مخه له درغه نو هغه کولای شي ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام او ولا يجرمنكم او اماددن کی تاسو لرا شنان قوم بغض او دشمنی د یو قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام دا چې بند کې تاسو د مسجد حرام نا ان تعتدوا او دا چې تاسو د حد نه تجاوز وکئ نو د الله رب العالمین د کور نه د چا منې کول دا ډېره لویه ګناه ده د یو سړي سره ستا روانه ده او ته ویره ده جومات خو زما د محلې دی ته د بلې محلې سړی مه راځه یا د جومات خو د محلې کې ته یې خو جوړ کړی ما دی دې له مه راځه او شان نزول خو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو مشرکانو منې کړی د بیت الله نه نو الله رب العالمین دا وفرمایل چې د بیت الله نه تاسو منې کړی وای دام ګناه وه خو تاسو به هم چې کوم سړی مؤمن شوی دی د الله رب العالمین کور ته راځي د الله د کور نه به څوک منې کوی نه بعض مفسرین وایي په ابتدا کې دا وه چې مشرکینو ته م اجازت و که دا مشرکین د الله بندګۍ له راځي د الله کور ته نو مې منې کوی وروسته خو الله پابندي ولګوله چې مشرک به په حدود حرم کې نه او حرمینو ته به مشرک نه راځي الته به صرف مؤمن زی وتعاونوا علی البر والتقوى تعاون کوئ د یو بل سره په نیکۍ او په تقوا کې د نیکۍ په کار کې تعاون کوا او په بدۍ کې تعاون مه کوه او دا د پارټي بازۍ او د قوم پرستو لویه نتیجه دی چې کم سړی پارټي بازي نو هغه بیا د خپلې پارټۍ ښه او بد ټول مني او دې ته تیار نه چې زما د پارټۍ که بد دي نو هغه ته بد ویم د هغې د بدو کې هم د هغې سره تعاون کوي او که د ده د مخالفې پارټۍ سړی ډېر ښه کار هم کوي او د دین کار هم کوي نو دی تعاون ته تیار نه دی
او زمونږ د مذهبي خلک خو ډېر عمومي لحاظ سره هر یو سړی د شریعت غږ کوي وایي شریعت پکار دی خو وایي هغه شریعت پکار دی چې زه پکې بادشاه یم زه پکې وزیر اعظم یم او چې زه نه یم نو بیا هغه شریعت مې نه دی پکار وایي خو داسې نه خو عملي خو دا خبره ده که نه نو الله رب العالمین دا فرمایي چې یو بل سره تعاون د نیکۍ په کار او د تقوا په کار کې کوئ نو دا یو نه وایي چې ستا ملګری یو که نه یو سړی ستا ملګری دی او که نه دی ستا پارټي ده او که نه ده خو چې صحیح کار کوي نو حمایت یې کوه او چې غلط کار کوي نو که ستا پلار دی او که پارټي دی ده او که ډله دی ده خو د دې حمایت مه کوه په دې به الله رب العالمین رانیسي نو دا حق پرستی پکار ده وروسته به دا وایي چې د یهودیانو باندې الله رب العالمین عذابونه را لېږلي وو د هغه عذابونو اقساماتو او هغه اقسامو کې ځینې داسې دي چې هغه په مونږ باندې الله رب العالمین مسلط کړي دي زمونږ په معاشره ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تعاون بنه کوئ د چا سره د ګناه په کار کې او د زیاتی په کار کې یو سړی ظلم او زیاتی کوي او ته مرګرستیا کوي نو مونږ یې کوو که نه کوو یو سړی ښه ظالم وي خو مونږ وایو یاره جي زما د پارټۍ سړی دی نو او چې زما د ډلې ملګری دی نو بس که ظلم کوي هم به زه ورسره ولاړ یم نو دا کار به نه کوې که ستا د خاندان سړی دی خو چې غلط کار کوي نو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاون به نه کوې د ګناه او د ظلم په کار کې په دې کې به د چا مرګرستیا نه کوې د الله رب العالمین دین به ستا د ټولو نه اولنی ترجیح وي واتقوا الله د الله نه یریږه د خپلو لیډرانو مشرانو نه مه یریږه د پارټۍ او د قوم نه مه یریږه یاره جي زبانه قوم خلک به څه وایي د پارټۍ خلک به څه وایي نو الله وایي زما نه ویریږه ان الله شدید العقاب یقینا الله رب العالمین سخت عذاب ورکولو والا ذات دی بل سړی به تاته څه وایي او اصل عذاب ورکولو والا ذات خو الله دی اصل نیولو والا ذات خو الله رب العالمین دی او دا سبق پکار دا د چې مونږ ته یادي او مونږ په دې باندې فخر کوو الحمدلله چې په دې جمعات کې چې کوم دروس کیږي په دې کې به تاسو ته دا تعلیم نه ښودلی کېږي چې یاره جي زما هره خبره به منې او هغه بل سړی خو کافر او ګمراه دی د ده خبره به نه منې دی که ښه وایي او که غلط وایي رښتیا وایي او که دروغ وایي خو بس ته به یې نه منې مونږ په مدرسه کې چې آغاز کېږي نو محتمم صاحب طالب علمانو ته دا وایي چې د هر عالم قدر به کوئ د هر عالم قدر به کوئ نو دا د بغض او د حسد او د کینو دا نظام دا اصل کې د اسلام مخالفت ده او کم سړی چې د چا مخالفت کوي د خلک ورته ډېر واه واه وایي چېرې دا پلانی او پلانی ګمراه دی او کافر دی او پلانی دی او پلانی دی یو ګناه ده بغیر د نوم نه یادوه چېرې پلانی کار د ګناه کار دی دې نه ځان وساتئ نو دا که د خپل کوي او که پردی کوي نو په دې وجه باندې الله رب العالمین نه یره پکار ده چې ستا په زړه کې دا خبره چې زما ژوند او زما مرګ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نو ان صلاتي ونسكي قرباني او منز دا به د الله د پاره دا به د چا د پاره نه دا الله د دین د سربلنده دا الله د دین د اقامت د پاره نو چې څوک هم کار کوي څوک هم کار کوي دا غي مرسته وکړي او چې د الله د دین خلاف وي ومحیای و مماتی ژوند او مرګ دا د الله د پاره پکار دی دا د انسانانو د پاره نه دی پکار په دې مخکې آیاتونو کې الله رب العالمین د نفس د تزکیو خبره کوله هغه څیزونه چې د نفس د پاره حرام دي او د دې مزید وضاحت کوي حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی د پتا سو باندې مردارا د نفس پاکی به حاصله نو دې ته به ګند د خېټې ته به ګند او مرداري او دا څیزونه نه ورګزارې دا په دې روح باندې ډېر لوی اثرات چي نو الله رب العالمین چې کوم څیزونه نه بند کړی نو هغه استعمالوه نو مردارا کم یو څاروی چې مردار شي نو دا به نه استعماله نو دا د بیماری د وجې نه مړ دی او یا نور وجوه چې کوم دي هغه قرآن کریم تاسو ته ذکر کړی دي ودمو
او وینم حرام کړه شوی د پتا سو باندې دم مسفوح چې کم څاروي حلال کی او داغه نه وینه روانه ده نو دا وینه حرام ده. بیا چې د هغه د زکاوت نه پس د غوښې سره کم وینه ده یا یینه ده نو دا خو ظاهره خبره ده وینه ده خو هغه دم مسفوح نه ده اب یا جایز ده. وخت پورې کوم وینه نخته د واسطه کپڑے پورې ولګي دا نو دا بل مازم نه ده اصفا ده د دې خوراک هم جایز ده. او چې کم دم مسفوح ده روانه کوم وینه ده نو دا حرام ده. ولحم الخنزير او وخد خنزير وما اهل لغير الله به او اغا چې आवाज وکړل شي پاغه باندې د الله نه علاوه د بل چا د الله نه علاوه د بل چا د مشره د پاره دا غنوم په یاد د لات او د منات او د عزا او د هبل او د لیډر نوم په یاد کې نو دا حرام شو. چې کم څاروي علالین او الله اکبر بپوي دا الله رب العالمین نوم په یاد. والمنخنقه او هغه څاروي چې هغه د تیزندې نه مړی کم څاروي تیزندې شي او مردار شي هغه حرام ده. والموقوزه او ټکول شوی وهل شوی یو څاروي دسه ده چې په ډانګو باندې او په کمرو یې سکو وهي او مړ شي نو دام شران جایز نه ده. والمتردیه او ورغختون کې او پریوتون کې د غر نخکت را ورغختو څاروي او کوزه مړ شوی ده نو دا به نه استعماله. والنطيحه او پخکرو باندې واله شوی څاروي دی یو بل سره جنگ وکي او پخکرو باندې مړ کی نو دام جایز نه ده. وما کل السبع او هغه چې اخري او مات کی درندگان درندر هغه او څاروي د مړی نه ونی و مړ کو څاروي وشلاو باز راغه او یو مرغه مړکړه چرګ او بانګي وشلول په منځ باندې نو دا جائز نه ده. وما ذبح على النصب او هغه چې ذبح کړل شي په درگاهونو کې د لیډر او د زیارت او د دی وجنه د بل چا د نظر و نیاز د وجنه تا ذبح کړی ده نو دا درگاهونو والا څاروي دام جائز نه ده. وان تستقسموا بالازلام او دا چې تاسو تقسیمونه کوئ په غشو باندې د جوارای د پاره یا د یو خاص طریقه وا چې څاروي به حلاله دومره حصص به جوړه او په غش باندې چې د چا حصہ را وته نو هغه به عالی او باقی به محرومي یا څو حصے دي هغه به مخصوص حصے باغسته کیږي او باقی به نه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د حرمنا د بوتان لري کول نو د انبیاء کرام او د صالحین تصاویر هم پکې وو. نو د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تصویرانه جوړ کړیو په لاسونو کې او دی پیغمبرانو ته په لاسونو کې غشي ور کړیو چې د پال راو باسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وډر ظالمان خلق دے و ابراهیم علیہ السلام بت شکنو او دیو د بوتانو په منځ کې دغه تصویر لګورای دی او ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام چرته غشي نه دی راغستی په غشو باندې تقسیم نه کړي او د ظالمانو دغه تصویران جوړ کړی دي او غشي وته په لاس باندې ور کړی دي. ذالکم دا تاسو ته فسقون دا ډېر لوی د ګناه خبره ده. الیوم یئس الذین ننرز نا امید دی هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د ختمېدلو نه من دینکم ستاسو د دین د ختمېدلو نه چې ګنې د اسلام به مونږ میټاو کو ختم کو. فلا تخشوهم د دې بی دین خلقو د کافرانو نه یریږئ ما وخشونی او زمان ویریږئ او زما د دین اطاعت شروع کئ. الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما پوره کو تاسو ته دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پوره مې کو پتا سو باندې نعمت خپل
ورضیت لکم الاسلام دینا او راضی میں کو ستاسو د پارا خوخ کړه مې د ستاسو د پارا اسلام نظام حیات د ژوند تیرولو طریقہ د ژوند تیرېدلو او د ژوند تیرولو بهترین طریقہ الله ورکړه د اسلام او خلق لګیا دي په بيدینۍ کې مزه لټول غواړي خو پاغه کې مزه او خوشحالي نشتا خوشحالي د الله رب العالمین په دین کې دا آیاتونه چې نازل شو صحابه کرام ډېر خوشاله شو چې د الله رب العالمین دین پورا شو او ان شاء الله په دې باندې به مونږ عمل کوو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپو صحابه وته خپو پریشان ولې و اصل خبره دا ده چې پیغمبر خود دې د پاره راضي چې دین خلکو ته پوره کی او چې دین پوره شو زما سره یاره دا ده چې حضور رانه لاړ نشي حضور د دې دنیا نه رخصت نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلکو کې د ټولو او خيار او په انسانو او په دې انجام په چې دین پوره شو د حضور صلی الله علیه وسلم مرګستیا برانه ختم شي حضور برانه لاړ شي او دا خبره رښتیا مو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا لږ زمانہ رستو د دې دنیا نه لاړ فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاسم اوس یو سوال ذهن ترازی چې دا کم حرام سے زونه ذکر شو یو انسان د ولګي نمرې او نور سم ملاویږي نه نو بیا بس کوي نو الله رب العالمین د دې اجازت ورکو فمن اضطر چې څوک چې مجبور کړل شو فی مخمصه په حالت د ولګ کې غیر متجانف الاسم چې نه مایل کېدونکې ګناه طرف تا نو فقهاو دا لیکلي دي تفصيلات خود دې ډېر دي او مختصرا دا چې وسړی به صرف د خپل جان بچ کولو د روح د بچ کولو د پاره دومره خوراک کوي چې د بدن د مرګ نه بچ شي بس ځان به مړی نه فإن الله غفور رحیم نو الله رب العالمین بخون کې مهربان دی یسالونک ماذا احل لهم تپوس کستانه پیغمبر چې څه حلال دي د دوی د پاره قل تور توایا احل لكم الطيبات پاکړه شوی دي تاسو د پاره حلال ګرځول شوی دي تاسو د پاره پاک زنا نو خیرن او خچن او مرداری او بدبویا او سویسز دا چیزونه الریډي حرام شو او پاک چیزونه چې څومره دي دا حلال دي وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن او اغا چیزونه مستاسو د پاره حلال دي چې خودنه کوي تاسو د شکاری زناورو چې تاسو اغه ته چل خودن کې تعلمون مما علمكم الله او خیری تاغسو چې الله رب العالمین تاسو ته خود لیدي کم عقل او پوها او طریقه الله تاسو ته خود لیدا هغه تاسو خپل دی هغه زناور وتا چې هغه شکاری دي لکه باز او سپه دا د شکار زناور دي نو هغه کته دومره تعلیم دی ور کړی دی چې دا ته ور ولېږي او دا شکار تال راوړي ځان لنه خوري او برنقی وجنی امنا نو هغه شکار بیا تعالی خوراک جائز ده او که هغه دومره معلم نه دومره تعلیم ورته نه خودل شوی چې اول ځان مړی او بیا تعالی راوړي نو هغه باندې استعمال فکلوا مما امسکنا علیکم پس خورئ د هغه سنا چې هغه وساتي تاسو د پاره واذکروا اسم الله علیه او یادوي نوم د الله رب العالمین پاغي ذبیحو باندې چې کوم سالاله نو پاغي باندې د الله رب العالمین نوم یادوا او مخکې هم دا وې دا کم زناور چې الله رب العالمین خودلی او چې دا مري نو دا حرام دي خو الا ما زکیتم چې کم تاسو پاک یعنی ذبح کوي نو بیا خو تاسو د پاره جایز او دلتم الله رب العالمین فرمایي
چې د الله رب العالمین نوم به یادې چې کله ذبح کې یا کله دا شکاری زناور لګي د الله نوم به یادې او کله په ته لنده باندې گزار کې او په غشي باندې گزار کې نو بیا په الله اکبر وایا د ټوپک گزار کې نو بیا په الله اکبر وایا د الله رب العالمین نوم یادوا او د ټوپک په شکار کې بیا د خلکو اختلاف دی څوک وایي چې د دې مثال هم د غشي دی او شلول کوي او وینه وباسي په دې وجه باندې جایز ده او بعض فقها وایي چې د په منقوز کې راضي ټکول شوی کې لہذا دا جائز نه ده واتقوا الله ويرګي د الله رب العالمین ان الله سریع الحساب یقینا الله رب العالمین ډیر زر حساب غستلو والا ذات ده اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال وګرځول شو تاسو د پاره پاک سيزونه وطعام الذين اوتوا الكتاب او طعام دا خلقو چې ورکړی شوی د هغې ته کتاب حل لکم هغه حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره یهودیان دي عیسایان اهل کتاب دي نو هغې مذبوحې خو جایز دي ځکه چې هغه د الله رب العالمین ذات هم مني پیغمبران هم مني او په زناور په ذبح کولو کې د الله نوم هم یادوي نو لہذا د هغې ذبیحه جایز ده والمحصنات من المؤمنات او هغه پاک دامن زنانه د مؤمنانو نه نکاح په لحاظ سره ستاسو د پاره جایز دي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او هغه پاک دامن زنانه چې ورکړی شوی دی د هغه خلکونه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې یهودیان او عیسایان دي او په دین باندې قایم ولاړ دي نو د هغه زنانو سره نکاح جایز ده خو په دې شرط باندې فقهاو دا لیکلی دي دا شرط چې ستا خپل ایمان پکې ګوره محفوظي داسې نه چې ستا ایمان په خطره کې شي او ته د هغې سره د نکاح په وجه باندې یهودي او عیسایي وګرځې نو دا امکان کوي نو بیا جایز نه دی الا اذا آتیتموهن اجورهن خو شرط دا دی چې ورکوئ تاسو هغې له مهرونه هسې تعلقاتو په پیسو باندې تعلق قایم شي دا جایز نه دی محسنینا چې دا نکاح کوونکي وي غیر مصافحین او دوی زنا کوونکي نه بدعملي کوونکي نه دا تعلق ساتلو پیسې ورکول د بدکارۍ دپاره نه ولا متخذي اخدان او نه هغه نیونکي وي